دا الله رب العزت کروڑ ها شکر دی چې الله رب العزت زمونږه په زندګۍ کې د روزې دا ښایسته او ښکلي د برکتونو نه ډکه میاشت راوسته او مبارک دی سعادتمند دی هغه خلک چې کم خلک په دې میاشت کې د رمضان مبارک د روزې ښایسته او ښکلي اعمال کوي دغه ډېر زیات مبارک او سعادتمند خلک ای سعادت بزور بازو نیست دا سعادتمندی دا اعمالو کولو دا د مټو په طاقت باندې نه کیږي بلکې دا د الله رب العزت پیرزونه او د الله رب العزت احسان دی چې په چا باندې وشي ډېر خلک داسې دي چې د هغوی ارمانونو چې په رمضان مبارک کې به زه نیک اعمال کومه زه به په دې کې د قرآن ختمونه کومه زه به په دې میاشت کې په تراویح کې ختم کومه زه به تراویح ته ودرېږم او پوره شل رکعاته تراویح به کومه زه به پکې اعتکاف کومه او زه به د غریب مدد کومه زه به په دې کې زکات ادا کومه لیکن حالات او مجبوری په انسان باندې راشي بعض اوقات انسان چې څه کول غواړي هغه بیا نشي کولی صحت ملګرتیا ونه کی یا بیماری راشي ایمرجنسی راشي د هغې د وجې نه بعض اوقات انسان دغه اعمال ونه کی چې چاته دغه توفیق میلاو شوی دی او دې دا نیک اعمال کوي په دې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی چې الله ستا په کروڑ ها شکر دی ستا په لکو شکر دی ای الله چې تا ماته دا توفیق را کړی ډېر خلک داسې دي چې دې دنیا نه تللی دي او په تیر شوي رمضان کې د هغوی دا ارمانونه چې که مونږ ته زندګي میلاو شوه نو مونږ به د دې رمضان نه په راتلونکي رمضان کې نور ښایسته اعمال کوو ښکلي اعمال به کوو هغه خلک نن په دنیا کې نشته بس موت آتا اللہ رب العزت موقع را کړی دا وی جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے